بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، زم شیرین زاده او یو ور بیا د تاسو سره نیغ پنیغه د اسوات نه زمون سره د جماعت اسلامي صوبایي امیر سېنیټر مشتاق احمد خان هم موجود دی. داغه نه به هم نن معلومات الو هغه زمونږ د یو پارټي او د دې علاقې او باسره او زبردست پارټي چې کوم د منظم په حواله سره د حکم خدمات دي د خدمت په حواله سره به تاسو نه کو او د مسافرو په حواله سره به تم تاسو نه کو چې دا غو کوم ستونزې دي دا غو د پاره سکول پکار دي سندې کول پکار. نو سېنیټر صاحب ټیم را کولو ډیر زیاته مننه، ډیر زیاته شکریا. تاسو نه بدل تاسو کوم سر چې تاسو سګړې دې ټیم کې دا کوم چې وباده خلکو له سکول پکار دي، تاسو پیغام ورکوي چې هغه خلک هغه اقدامات وکړي. سر بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نمخ کې خو زه ستاسو شکریا ادا کوم او دا زما دپاره عزت افزایی ده او زما دپاره آنر دی چې زه ستاسو پلیټفارم باندې عوامو ته بالخصوص بیا خپلو اورسیز پاکستانیانو سره نیغ په نیغه باندې د خبرو کولو ماته مکمل ویږي. زه په دې باندې ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم او ستاسو دپاره دعاګوی یم. څنګه چې تاسو ته علم دی چې کووډ 19 یو پینډیمیک دی، یو ګلوبل پینډیمیک دی او کووډ 19 د انساني تاریخ کې یو داسې واقعه ده چې انپریسیډنټډ چیلنج دی. انساني تاریخ کې چې د داسې بل مثال نشته دی. ورلد وار فرست کواله، ورلد وار سیکنډ کواله، سپینش انفلوئنزا کواله، بالکل دې سره داغي اس قسمه کمپیریزن نه راځي. دا یو انپریسیډنټډ چیلنج دی هیومن هیستوري کې چې د مخکې مثال موږ سره داسې نشته دی. نو دا خو یو داسې یو وبا ده چې ټول انسانیت ته مخامخ دی. بلکې تاسو ګورئ ځمکه څه کوي چې بحر و بر د امریکې چې کوم بحري بیړۍ دي سمندر کې ولاړې دي هغه کرونا وایرس نه انفیکټډ شوي دي. نو بحر و بر دواړه دې نه متاثره دي او د دې په وجه باندې ډېر لوی اثرات دي په انساني سماج باندې د دې او دې سره سره په فرد باندې د دې خاندان باندې د دې قومونو باندې بین الاقوامي تعلقاتو باندې ګلوبلایزیشن باندې نو د فرد نواله تر ګلوبلایزیشن پورې یو همگیر هم پهلو اثرات دي. یا خصوصا چې موږ ورسیز پاکستانیانو ته مخامخ یو نو د وخت کې درې څلور شعبې خو داسې دي چې دا بالکل کېناستلې په ځای باندې. په هغې کې سټاک ایکسچینج سټاک مارکیټس دي، په هغې کې چې کوم ټوریزم انډسټري ده بالکل ختمه شوله. دغسې په هغې کې چې کوم د ټریول انډسټري ده هغه بالکل ختمه شوله. نو دې ډېر زیات اثرات په انساني سماج او معاشره باندې واچول او ډېر یو لوی چیلنج دی چې هغې ته دنیا مخامخ ته موږ د الله نه دعا کوو چې الله تعالی عالم انسانیت، عالم اسلام، اهلیان پاکستان دا د دې نه محفوظ کړي او الله تعالی په خپل خصوصي کرم او رحم باندې د دې وبا نه انسانیت ته نجات ورکړي. آمین. بل سر دا سوال به کوم چې چونکې زمونږ ورسیز پاکستانی کله راځي نو منګه دا نه وایو زمونږ پنجاب زمونږ هم د پاکستان صدا او لاهور د ملتان د فیصل آباد د خو په پېښور ایرپورټ کې سعودي عرب نه جازونه ناراضي او کراځي نو ډېر کم راځي او د خبره دا ده چې یاره دغه ځای کې قرنطینا سنټر نشته. نو تاسو آیا الخدمت فاونډیشن چې کوم دی زما خیال پاکستان کې دا یو واحد فلاحي اداره ده چې دا ډېر بر وخت خلکو ته رسي او ډېر بر وخت د خلکو مدد کوي او خلک چې خبرېږي نو مطلب دې رسېدلي هغه ته چونکې موږ ته په ګراوند باندې ښکاري. نو تاسو څه ګڼئ چې دغه ځای پېښور کې تاسو د صوبایي حکومت سره داسې هیلپ کولی شي چې هغو ته قرنطینا سنټر یا جوړ کړي یا داسې څه دغه ورته وکړي؟ داسې خبره ده چې خیبر پښتونخوا سره عمومي طور باندې امتیازي سلوک کیږي او هغه امتیازي سلوک په وسایلو په تقسیم کې هم کیږي، هغه امتیازي سلوک ډیولپمنټل پروجیکټس کې هم کیږي. تاسو وګورئ د دهشتګردۍ خلاف جنگ دې کې فرنټ لاین خیبر پښتونخوا او ستاسو سواتو پکې زموږ قبایلي علاقې پکې پېښور پکې او د هغې په وجه باندې زموږ انډسټري، زموږ سوشل فیبریک، زموږ اکانومي بالکل تباه شوله. خو د هغې په نتیجه کې چې کوم ډیولپمنټ دلته پکار و، کوم پیسې د بار نه راغلې هغه په موږ باندې ونه لګېدې.
دغه صورتحال استاد د اورسیز پاکستانیانو ګوره تقریبا 90 लाख اورسیز پاکستانیان دي او دا اورسیز پاکستانیان امبیسډر دي د پاکستان دا د پاکستان د اکانومي ډرایورز دي دا د دې په وجه باندې د پاکستان د اکانومي د پایا روانه ده 20 ارب ډالر مور دین 20 بلین ډالر دا ریمیټنسز دا اورسیز پاکستانیان را لېږي پاکستان ته سالانه او د پاکستان ایکسپورټ چې د 22 کروڑ پاکستانیان چې ایکسپورټ کوي هغه اونلی 20 بلین ډالر دي یعنی 90 लाख پاکستانیان مور دین 20 بلین ډالر را لېږي او 22 کروڑ پاکستانیان په ټول کال کې کم ایکسپورټ کې هغه 20 بلین ډالر نو دا ډیر لوی کنټریبیوشن دی د پاکستان په اکانومي کې بیا د اورسیز پاکستانیانو کې کچری تاسو وګورئ 90 लाख پاکستانیانو کې مور دین 30 लाख دا د خیبر پختونخوا دي او د خیبر پختونخوا د اورسیز پاکستانیان چې دا زیاتره ګلف کې دي سعودي عرب کې دي او ملیشیا کې دي او دې ته چې کوم بلو کالر جابز وي کوم چې کنسټرکشن کې کار کوي دکانونو کې کار کوي کمزوري کارونه چې دي دیاړي د اجرت ته مزدوري ده یا وړو کې اونر دی هغه کار کوي چې کوم وایټ کالر جابز دي هغه عموما خیبر پختونخوا د تعلیم او د هنر د کمی د وجنه دلته نشته په پنجاب کې د خلکو زیات دي د کراچۍ د خلکو زیات دي نو دا 31 लाख پاکستانیان دا 30 लाख پاکستانیان زیات دا تقریبا د خیبر پختونخوا دا دي خو تاسو کو ګوره نو په دې پینډمیک کې د ټولو نه زیات متاثره اس هو ورسیز پاکستان دی وجدار چې پیکیجز ملاو شو مختلفو خلکو ته او اسو ورته اج اگر چې هغه پیکیجز هم کمزوري دي مثلا تاسو ګوره چې 3000 روپے پر فیملی پر منث پاکستان کې ملاو شوی دي نو په 3000 روپے خو زمو په خیر په ټول پاکستان کې به یو دکان یا ډپارټمنټل سٹور دا سینی چلته د یو خاندان د یو میاشتې خوراک چې کم دی په 3000 روپے ملاو شي خو بهر بیا هم سنا سم ملاو شو او اورسیز پاکستانیان نیګلیکټډ دي او دې وخت کې د اغي چې کوم ایشوز دي درې سلو دي جنوین ایشوز دي ما پرون په خپل غلام دستگیر د یو ای امبیسډر دی هغه سره مې خبرو کړل سېنات اف پاکستان په فلور باندې مې خبرو کړل چیرمن سېنات ته مې په دې باندې یو خط لیکو وزیر اعظم صاحب عمران خان ته مې په دې باندې یو خط لیکل دي او وختن فوقتن مختلف فورمز چې کوم دي یا د انټریکشن فورمز دي یا د میډیا فورمز دي یا لیجسلیشن فورمز دي هغه باندې دا خبره کومه یو خبر اوس دی وخت غټه ده چې دی وخت الته کم پاکستانیان دي هغه پاکستانیانو ته فوري تور ته ریلیف ورکا هغه ته دا احساس ورکا چې ته یوازې نه هغه ته دا احساس ورکا چې ګورنمنت اف پاکستان ستا په شا دی هغه ته دا احساس ورکا چې موږ به دا په دې پینډمیک کې په دې کرایسس کې په دې ډیزاستر کې تا یوازې نه پریږدي او دا د کانسټیټیوشن مطابق د ریاست پاکستان ذمہ داری ده چې هغه به سټیزن اف د سټیټ چې دی چې هر ځای کې هغه پروټیکټ کوي هغه به پروټیکټ کوي نو لومبه سیز هغه ته دا ورکه دا به څنګه ورکه دا ته هغه ته ورکه ورکو د پیکیج وته ورکه د 2 هفتو خوراک پکې ورکه د 3 هفتو خوراک پکې ورکه هغه د لپاره سنټرز کولاو کا چیرې دلته تاسو بیماری یا ټیسټینګ کوي هغه دا سنټرز دي تاسو د ټول نه لوی خبردار چې خپل موبایل آن ساتي څومره ډیپلوماټیک فنکشنریز چې دي هغه خپل موبایل آن ساتي امبیسیز آن ساتي راوند دی کلاک 24 اور شفت پاږي کې چلوي ځکه دا ایمرجنسي لدار وختي دا کله کله نو چې هغه ته هغه کم از کم تاسو سره خپل شیرینګ کوي یو دا ویم بیا دادی چې الته چې کم ستا ډیپلوماټیک ټایز دي کم چې هوست کنټری ده هغه سره خپل ټایز دی وخت کې زیات اکټیویټ کا او الته چې کم کنسرن ډپارټمنټس دي هغه سره خپل رابطه چې د خپل اورسیز الته موږ مطلب دار د هغه ډپارټمنټ په ذریعہ دیتا سناسه ریلیف ورکو نو یو خدا دوی مدار چې دی وخت کې خلک بیماران دي هغه بیمارانو علاج پکار دي بیا څه خلک وفات شي ظاهر خبره ده ډیر افسوسناک خبره خو کفرس کا هغه دل تراتلی شي زمونږ د پښتنو دا ډیر لوی ارمان چې کم از کم په خپل ادیره کې او د خپل خپلوانو په لاس باندې یو سړی د قبر غیږی ته کوشي اگر چې د دې بخ کې د شری ډیر لوی حیثیت نه خو دا زمونږ د پښتنو یو مستقل رواج دی ما 1854 کې د مردان چاونه باندې رومبه ډاکټر په دې پای کې په دې مردان چاونه کې هغه ایچ دبليو بیلیونو هغه په یوسفزو باندې یو کتاب لیکلی د مردان د سبب په یوسفزو باندې هغه کې هغه د یوسفزو یو خبره دا لیکلی ده چې د هر ځای مرشي نو د به دا وصیت کی چې ما ګور خپل مقبره ته ورسوم
دا 1854 کې ایچ ډبلیو بیلیو ا جرنل ریپورت ان یوسف زئی په خپل کتاب کې دا د پښتنو یو مطلب دار دغه کم از کم هغه چې کم ډیډ باډیز دي هغه کم از کم شپ شي. بل بیا الته چې کم خلک داسي چې داغي ویزه ختم شوی دي ایکسپایر شوی دي او هغه مطلب دار یا الته تللی دي په ویزټ باندې تللی دي ویزټ ویزه ایکسپایر شوی دي فیملیز دي ورسره بچی دي ورسره لومبه پرایورټي کې دار چې دغه خلک تاسو را ترانسپورت کم خلکو ویزه ختم شوی دي لیبر دي کم خلک ویزټ باندې تللی دي فیملیز دي ورسره هغه ویزه ایکسپایر شوی دي لومبه ترجیبان دا تاسو درېمه خبردار زمونږ بدقسمتي دا ده چې څنګه روجا یا مطلب دا داسې کرایسس شروع شي یا شارټیج شروع شي نو پاخي کې خلک چې کم ذخیره اندوز خلک ته یا کم داسې خلک ته چې دای کې انسانيت رمق نشته هغه میس یوز کوي ایکسپلایټیشن کوي. پرون ما کته ګوره د سپین نم پاکستانیات ته سپین حالانکه سپین کې مطلب دا چې ایجوکیټډ خلک دي هغه موږ چې موږ ته 5 ګنا او 6 ګنا زیات قیمت باندې ټیکټ ملا شو د سپین نو یو ای خو بیا ډېر لوی مارکیټ دی نو کم از کم دا انشور کې چې ټیکټ په هغه قیمت ملاويږي چې کم نه کتا سو رعایت نشه ورکول کنسیشن حالانکه اصولا داري چې دی وخت کې ته ریاستي فند نه په ټیکټ باندې کنسیشن ورکې هغه خلکو ته داغه په ویزه کې لیکلي چې وای دی دیاړ مار دی یو سړی بانکر دی یو سړی بزنسمن دی هغه ته مور کوا خو د چا په ویزه کې او د چا په ډاکومېنټس کې چې داشته چې دا اجرت باندې کار کوي دیاړ مار دی هغه غریب په 2 میاشتې طریقه چې خولې هغه اوس چې کم ټیکټ هلي په نارمل هغه په قرض باندې لري نو کم از کم تاغه ته ان فارم اف کنسیشن هغه ته ریلیف ورکړه چې هغه په ټیکټ کې ورکړي کفرس کا دانش ورکول نو کم از کم چې هغه سره هغه ایکسپلایټیشن نشي. دی وخت کې زمونږ تقریبا 35 بچي دا په جامعه ازهر کې گیر دي پای کې زیاتره پښتانه دي 2 میاشتې وشولې 2 لک روپے ټیکټ په ویرا کوي نو راضي به اوس تا وګور داغي سکالرشپ نه ور کوي یو سټوډنټ په 2 لک روپے د یو طرف د ټیکټ څنګه ورکي هغه ټیکټ چې په 40000 په مخکې ملاوي 50000 په مخکې ملاوي دغه سی یو ای کې ده دغه سی ریاض سعودي عرب کې دي دغه سی ملیشیا کې دي نو دا ډېر مسایل دي ډېر مشکلات دي ما په خپل په دې باندې څنګه چې ما رزق وزیر اعظم صاحب ته خط لیکلو دا ټول په کې اډرس کړی دي چیرمن سېنات ته مې لیکل سېنات په فلور هم دا خبره کړې ده کوم چې ماته مکمل اوی کوم په خپل مطلب دا ز امبیسډرز چې سور دي امبیسډرز د خپل وسه پوري هغه مطلب دا په واتس اپ باندې پرونو ما د خپل علاقې او شپږ کسانو پاسپورت نمبر او نمونه ټلیفون نمبر د امبیسډر ته ولې غواړم چې 22 تاریخ نه د 23 تاریخ نه د یو ای فلایټ سٹارټ کیږي thousands اف خلک ته موږ به کوشش کوو مې چې دا غریبانان داسې چې دی هغه چې کوم مالک ته هغه د کمرې نو مستری ځکه چې پیسې ورسره نشته کرای ورسره کله یو ځای شپکې وس هغه هوملیس خلک نشي هوملیس شول ورسره نو دا بهرحال یو ډېر یو ټریجډي ده یو المیه ده او زما په خیال دا هغه ټایم دی چې ریاست به خلک ازمایي چې ریاست وجود لري او ریاست ہوگی ماں جیسی ماں کے گود جیسی آیا دا ریاست مور پلار پشان دے د سرپرستی کوي د پروټیکشن کوي د ریلیف ور کوي د زړه خوږی د همدردی کوي د ستاون امداد کوي په دې کې دا ډېر امپورټنت خبره ده زما په خیال دا محسنین دي ټول عمر پاکستان له غټلې ده امبیسډرز دي ټول عمر پاکستان ته مطلب دا فائدہ ور کړی دا اوس ریاست فرض دي چې په مشکل کې دی له فائدہ ور بالکل ټیک سر د احساس پروګرام په حواله سره بدن سوال کوم خو ارسلان زمون سره سعودي عرب نه ده کته څه کوېسچن کوي نو د اجازه ورکوم چې تاسو څه کوېسچن وکړي ارسلان جی السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تاسو ډیر مننه چې تاسو موږ له بدل لنګ وخت موږ له ټیم راکو موږ تاسو ته دوانه السلام کو مسافر د طرفه او د طرفه ټیم راکو الله دې تاسو له نورم توفیق درکړي تاسو د مسافر د आवाज د تاسو مخوړان دی بوزي د دې مسافر سره اوګه په اوګو درېږي او الله پاک تاسو له دې توفیق درکړي نور سرجي مونږ بداوو چې زموږ په سعودي عرب کې دلته په مسافر باندې ډېر سخت دي ام بي سي تر سره دغه نه کوي ام بي سي والا سره رابطې نه کوي موبایل په چینه وته څه قسمه رابطې سو سره نه کوي ځان خپل دلته کسان نیولي دا اوس رابطه کوي چې خلکو ته دا وایي دا غي په تر کو دا نه کیږي بس تاسو الحمدلله تاسو الله پاک نورم توفیق کوي
د هر سړي سره تاسو رابطه ده، هر سړي سره تاسو منډه تړه ده، هر څه ځان رسوي. ټول هم پکار دي چې دا وکړي. د پی ټی آی حکومت د دونه څه قسمه تاسو نشتی. یو زمون د کمپنیانو سره ابروز هغه زمون د زلفي بخاري سره رابطه وکړه، دا غیر څه قسمه دغه ونه کړی شو. د دې په اړه باندې تاسو وایي. دا خبر تاسو بالکل درست را چې په بلیک باندې ټیکټونه خرڅيږي او بدقسمته نه پای کې امبیسیز انوالو دي او که فرض کا امبیسی په دې کې دا سوال نه پیدا کیږي چې د امبیسی د انوالومنت نه او د هغې د رضامندۍ نه د هغې د سرپرستۍ نه بغیر په بلیک باندې په 5 ګنا او په 6 ګنا باندې ټیکټونه خرڅي. نو دا بدقسمتي د حکومت له پکار دي چې دا ختم کی. دا ظلم دی، دا ډیر ناروا دی. ګوره یو ملک سره هغه مینا محبت دې په وجه باندې ختم شي. هغه دا حب الوطنۍ د لپاره زهر دی چې یو ریاست په دې وخت کې اومتا لوټي او هغه د ډاګو کردار ادا کوي، هغه د شوکمار کردار ادا کوي، هغه د غل کردار ادا کوي، د استحصال د یو طبقه کردار ادا کوي. دا ډېر لوی ظلم دی. دا بالکل زما د سره اتفاق دی او ما ته خلک فونونه کوي چې ټاوټ سي ساتلي دي او هغه خلکو ته ګرځي چې ټیکټ سبا والا خودور پیسې براکي. د دې مطلب دا دی چې ټیکټ هم څه پرابلم نشته او پاسبل دا خو هغه د دې کلیمیټی نه د دې ډیزاستر نه هغه پیسې پیدا کول غواړي او هغه مطلب دا کرپشن په ذریعہ سره ماردار د دینه کول غواړي او د انسان د ورسیز پاکستانانو چې کوم هغه کمزوري ده هغه بلیک میل کول غواړي. دا انتهایی لوی جرم دی، دا انتهایی غیر انساني کار دی او بدترین قسمه مجرمان دي. دا خلک دا د حکومت او د ریاست فرض دي چې دی لاسوري. سر زما په دې خبره سره یو دغه دی چې زه خپل ذاتی ریکوست وکم تاسو ته، چونکه تاسو سېنیټر یې، تاسو आवाज ډېر غټ دی، ډېر پیرنه دی او دا ډېر ایوانونه لقي او تاسو په ایوان کې موجود دي. نو منګه دا هله لرو چې تاسو په مخ کې دا आवाज پورته کوي. خو زما دا یو بل یو اجازانه ریکوست دی چونکه زه د مسافرو دا پروګرام تقریبا تیر شو 45-46 ورځې کوم ریګولر زمونږ په 11 بجې پروګرام شروع کیږي او د سحری پورې مطلب پښمنی پورې دا رواني کنټینیو 15 غنټې چلیږي. سر نو باقي کې منګه مختلف زمونږ سره دا کسان ملمانم راځي او هغه خپل موقف واضح کوي. نو ټول لغټه مسله چې کومه ده موږ ته چې وس کومه را پیښه ده نو یو خو د سعودي عرب د جازونو تاسو مطالبه وکړي چې سعودي عرب نه جازونه سٹارټ شي، زیات شي او پېښور ته شي. بل زما دا مطالبه ده کم چې دا قرنطینه سنټر دي جوړ کړي دي په ملتان کې، فیصل آباد کې او په لاهور کې، هغه مطلب دا دغه زمونږ د خیبر پښتونخوا چې سونه کسانی نو دله په دې کې تاسو خپل یو سټیپ والی او حکومت ته دا وایي چې موږ ولا قرنطینه سنټر ورکو، تاسو دا کسان د ډي سي پترو باندې د اي سي پترو باندې د مختلف دغه چې موږ ته تجویز ورکو چې هر یو د تحصیل ته هر ډیسټریکټ ته د خپل مسافر چې کوم راځي جاز کې ناغه د وته په وخت منتقل کړي نو ډي سي په خپل کنټرول کې اله هغه په قرنطینه سنټر ته دا کین 48 غنټه بعد کول هغه ټیسټ کوي، هر څه چې هغه ټول په فالو کیږي ځکه چې موږ ته د قرنطینه سنټر نه ډیر زیات مشکلات راځي او خلک پیغامات دراکې یو زنانه پکې په لاهور کې دا یو زنانه د 50 نارینه دي هغه خپل پریاد چې کوم په ویډیو باندې وایرل شوی دا غي ورکړه ده. نو مې که په دې حواله سره تاسو دغه ورکوي او اخیری یو تجویز ولا ورکوي یو دغه ورکوي خپل پیغام ورکوي بیا به د اجازه در کوم او ډیر زیات یو جهان مننه به کوم جی یتمن شي. الحمدلله څنګه چې تاسو ارزو کوم الخدمت فاونډیشن تقریبا 2 ارب روپو نه زیات دی وخت خپل ریلیف اکټیویټیز کړې دي چې په هغه کې سینیټایزرز دي، ماسک دي، امبولانس نیټورک دی، وینټیلیټرز دي، ډرګز دي، هاسپټلز دي، کوک فود دی، پوښښوي خوراک دی او راشن پیکس دي. د دې په صورت کې مطلب 2 ارب نه زیات. ما مخکې دا آفر کړی و تاسو په توسط سره دا آفر کوم چې د پاکستان په هر ایرپورټ باندې الخدمت فاونډیشن قرنطینه سنټر خدمات مفت فری حکومت ته ورکولو لپاره تیار. دا زموږ ذمہواری ده. دا زموږ د مخکې ویلي دي چې هر ایرپورټ باندې دی قرنطینه سنټر جوړول غواړي دا ټول خرج کوم. تاسو اندازه ولګوئ خیبر پښتونخوا کې یو د کورونا د علاج هسپتال د پولیس فاونډیشن هاسپټل پېښور. تاسو ته پته چې د کله د اپریشن شروع شوی د هغې د سحر ناشته، د غرمې روټۍ او د شپې روټۍ دا د الخدمت فاونډیشن په ذمه ده، د ډاکټرانو او د هغه پیشنټ هم. یو د ډاکټرانو لپاره یو قرنطینه سنټر دی، د ټول ډاکټرانو لپاره په ټول خیبر پښتونخوا کې
هغه کرنټینا سنټر آغوش الخدمت آغوش په خبر زمون چې کوم مرکز دی یتیم خانه هغه یتیمانان چې مون کورونه ته استولي هغه او د هغه څومره چې کوم د خوراک او د سخاک خرچه ده هغه ټول د الخدمت فاونډیشن نو څنګه مونږ چې مریضانو ته ورکو د کورونا مریضانو ته خیبر پختونخوا ډاکټرانو ته ورکو نرس او ډاکټران چې کوم انفیکټډ شي دا غي کورونا سنټر مونږ جوړ کړی دی کرنټینا سنټر مونږ جوړ کړی دی دغه سی مونږ د افر مخکم کړی دی وسم تاسو په توسط سره کو چې د پاکستان په هر ایرپورټ باندې الخدمت فاونډیشن په خپل خرچ باندې فری اف کاست دا کرنټینا سنټر حکومت ته د ورکول د لپاره تیار دی د اورسیز د لپاره خو اورسیز دی راوړي نمبر 1 دویمه خبره دارم چې تاسو ګوره زمونږ چې دا کم ریشو ده زمونږ په آباده کې په نسبتا د کرونا مریضان کم دي حالانکه خلک اس او پیز هم نه پالو کوي زمونږ نه جرمني 70% زیات اس او پیز پالو کوي او زمونږ نه امریکا 126% زیات اس او پیز پالو کوي خدای نه باوجود الته پیشنټ سیوا دي او دلته کم دي ولی کم دي دا غي وجه ده چې د یو کال نوالی د زیرو نوالی تر 13 سال پورې پاکستان کې 6.5 کروڑ ماشومان دي ماشومان ته کورونا نه لګي په ټوله دنیا کې د وخت یو ماشوم ته کورونا نه لګیدلی ٹھیک شو دویمه خبره ده چې زموږ د 14 سال نوالی تر 29 سال پورې 29% پاپولیشن دی 85% پاپولیشن زموږ چې دی دا بیلو 50 دی بیلو 50 مطلب د ایمیون سیستم خره په د کې شوګر د بلډ پریشر د هارت مرزونه لا نشته او د مطلب دار قوت مدافعت سره دا بیماری کا پیرام شي نو بغیر د علاج تیرول شي په دې وجه باندې دلته کیسز کم دي زموږ چې کوم ورسیز پاکستانیان دي دا مزدوري لته دي دا یم خلق دي بیلو 50 دي زیات تر ما تر اوسه پورې چې څومره سټډي کړی دا څومره ورسیز پاکستانیان چې راغلي دي اونلی 30% انفیکټډ دي 70% انفیکټډ نه دي هغه چې ټیسټ شوی د نیگیټیو راغلي کورونه ته تللی 30% منیجبل دی دا بیلو 30% دي 30% هم کم دي دا منیجبل دی نو دا افر مخکم کړی دا وسم کو ان شاء الله فری اف کاست په مونږه کرنټینا سنټر په ټول ایرپورټس باندې ورکو دا زموږ ذمہواری ده ورسیز دی راولي ملیشیا ته ایمرجنسي بیسز باندې فلایټ شروع کول پکار دي یو ای ته ایمرجنسي بیسز باندې وار فوټینګ باندې فلایټس کینګډم اف سعودي عربیه کیسه هغه ته وار فوټینګ باندې فلایټ شروع کول پکار دي زموږ تبلیغي حضرات په افریقا کې چیري هغه فوري تور راوستل غواړي سراله سلاپاتی جامعه ازهر کې چې کوم سټوډنټس دي هغه راوستل پکار دي یورپ کې امریکا کې چې کوم خلک ته راتلل غواړي هغه راوستل پکار دي دا د دې ټولو تنظیم پکار دي بل دا انشور کې دا ستاسو په لاس کې په دې خرچ ناراضي چې امبیسي 24 اورز کولاوي درې شفټو کې کولاوي دا انشور کې چې ډیپلوماټیک عمله سمره په دې ملکونو کې دا یو ملکونه دي دا ډیپلوماټیک عمله دلته سیوا کې دې درې شفټو کې کار کوي موبایل دې آن ساتي خپل امبیسیز دې آن ساتي دروازې دې کولاو ساتي کم از کم خلک انټرټین کړي دوه خبرې چې ته خلکو سره وکړي داغه تسلی وشي داغه لپاره دا مرهم دي داغه لپاره دا علاج دی هغه لپاره دا د نقد پیسو نم لوسیز دی چې هغه سره امبیسیز په خطر کې سره په خپل انداز سره خبرو کې او هغه ته ایکسپلین کی چې ستا مسله څنګه ده او دا به څنګه حل شي نو دا درې شپټو کې چلول غواړي ډیپلوماټیک چې کوم عمله هغه سیوا کول غواړي فون اټینډ کول پکار دي دې سره سره دا انشور کې چې تاسو کم از کم په بلیک باندې ټیکټ خرڅ شي دا انتهایی قبیح کار دی دا انتهایی ظالمان خلک دي دا غیر انساني خلک دي دا شدید جرم دی چې په دې وخت کې ته هغه ورسیز پاکستانیان چې هغه سره اسم نشته هغه قرضونه لري او هغه بیماران دي هغه ته دلته بچی نهور ناشتي ته هغه نه د 1 लाख ټیکټ په 4 लाख او په 5 लाख او په 6 लाख باندې هغه په خرڅه نو دا انشور کې چې دا او دویمه دا چې ریلیف هغه ته ورکې چې کم خلک الته گیر دي ایته کم از کم 2 هفتو د یو میاش خوراک ورکې اس پرې باندې مشکل ناراضي هغه چې کم ډپارټمنټس دي کچري هغه سره رابطه وشي یعنی د هوست ملکونو چې کم ډپارټمنټس دي چې اورسیز ډیل کوي چې کم لیبر ډیل کوي هغه سره رابطه وشي دا ریلیف هغه ورکې خو چې امبیسي کله دا چینلایز کی امبیسي کله په دې کې کوشش وکړي او حکومت له پکار دي چې احساس پروګرام څنګه دلته ورک دلته انډستری له مطلب دار ریلیف ورک دلته کنسټرکشن کمپنو له صنعت له ریلیف ورک دلته ډیرو طبقو ته هغه پیکیجز ورکړل دا کسي اورسیز پاکستانیان محسنین دي ټول مری د پاکستان خدمت کې دی له پیکیج ورکول پکار دی او هغه پیکیج
ټیکټ کې د کنسیشن په صورت هم ورکول شي، هغه پیکیج د فود پیکټ په صورت کې ورکول شي، او هغه پیکیج تاسو مطلب دار ان کیش فارم کې هغه دي ته ورکول شي. نو سنا سه پیکیج اورسیز پاکستانیانو ته ځکه ورکول پکار دي چې ټول عمر حکومت لا ریاست دی ورکړی دا، وست حکومت او د ریاست نمبر د چې دی رسور کړي. دا زما مطالبات دي، دا ما محکم کړی دي. ما څنګه چې عرض وکړ وزیر اعظم صاحب ته می خط لیکلی دی، چیرمن سېنات فیډریشن هاوس اف د فیډریشن چیرمن دی، څلور وړ صوبې ریپرزینټ کوي، هغه ته می خط لیکلی دی چې هغه دا کار وکړي. خبره مې مور سره کړې ده، مختلف امبیسډر سره په رابطه کې یم او څومره چې مطلب دار ایجوکیشن دی، اویرنس دی، خبر راوچتول دي، چغه استل دي، سورې استل دي او فریاد کول دي، د دې د درد د دې د تکلیف د خلکو ته مخې ته راوستل دي، هغه ز په هر پلیټ فارم باندې کوم ان شاء الله. ډیره مننه. اخیری پیغام ورکړئ چې دا خلک وایي چې یاره دا افوا دا سازش دی، څوک زمون خلک تاسو اوري ګور تاسو پالو کوي، نو دغه یو پیغام ورکړئ چې که زه خو دا خبره کوم چې که دا افوا ده او که سازش دی او که څه دی، خو ته ځان وساته. نو دغه حوالې سره څه پیغام ورکوئ؟ داسې خبره چې ما عرض وکړه چې دا انپریسیډنټډ چیلنج دی او دا که افوا او سازشونه په کار دي چې ملک کې یا سم ملکونو کې نور ته نه بچو. دي کې خو یورپ د ټول نه زیات متاثره ده، امریکا د ټول نه زیات متاثره ده، ایون ایشین کنټریز بچ دي، یعنی چین دا په پراپر طریقې سره کنټرول کو، کوریا کنټرول کو، سنگاپور کنټرول کو په طریقې سره. ایشین نسبتا بچ پاتې شو او غي زیات سمارټ انداز سره هینډل کو دا پینډیمک. یورپ او امریکا نو دا سازش نه لري، دا ماهرین وایي چې دا مین میډ وایرس نه دی، دا په نیچر کې موجودو. او ځینې خلک وایي چې دا 14 او 15 سال مخکې د امریکا او د یورپ ادارو دا خبره کوله. ګوره دا خو ته پریډکټ کولی شي مستقبل کې یو وبا راتلی شي، لکه څنګه چې ته موسم پریډکټ کې چېرې سبا او باران کېږي، وریځ به شین به ګړګړ به کنه به، دا علمي عیب خلکو سره نه، دا خو ساينټیفیک ډاټا په بنیاد باندې فیکټس باندې او ساينټیفیک ډاټا په بنیاد باندې پریډکټ کولی شي چې صورتحال به موسم به سبا څنګه دغه ستاره ساينټیفیک ډاټا او د سټډي په بنیاد باندې پریډکټ کولی شي چې په نیچر کې د دې خبرې امکان او پټنشل شته چې یو پینډیمک راشي، یو وبا راشي. نو دا وبا کې او مرض کې فرق دی. وبا یو دای چې وبا د یو کس نه بل کس ته لګي، اوس مطلب خلک کوئی په ځړ باندې زیات خلک مري، په ګردو زیات خلک مري، په اکسیډنټونو کې زیات خلک مري. خبره ټیک ته چې په هغه زیات خلک مري، خو دا غینه سړی ځان بچ کولی شي په احتیاط باندې، هغه د یو کس نه بل کس ته نه لګي. نو وبا مسله دای چې دا د یو کس نه بل کس ته لګي، د زړه مرض د یو کس نه بل کس ته نه لګي، د ګردو مرض د یو کس نه بل کس ته نه لګي، وبا د یو کس نه بل کس ته لګي. دویمه خبردارا چې دغه بیمارو علاج او دوايي دریافت دي، ډاکټر یې څوک دی، علاج یې څه دی، دوايي یې سره دا شته معلوم دی، خلکو ته پته ده. د وبا علاج معلوم نه وي، دوايي معلومه نه وي، ډاکټر یې معلومه نه وي، نو دا وبا په دې وجه خطرناک دی. کچری په دې کې انساني جانونه کم هم ځای شي، خو بهرحال د دې خطره د بیماری په نسبت باندې زیاتې نه، دا بیماری ده وبا ده. وباګانې مخکې راغلي، د پیغمبر علیه السلام په وخت کې راغلي دي، د انبیای کرام په وخت کې راغلي دي، د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په وخت کې راغلي دي. دا په باره کې د اسلام تعلیمات دي، احتیاطي تدابیر چې څومره ماهرین ټیپ کړی دي، هغه اس او پیز، هغه پروتوکولز، هغه فالو کول پکار دي. د الله نه استغفار پکار دی، توبه استل پکار دی، رجوع پکار ده الله سره، دعا د الله نه پکار ده. الله د کائنات جوړ کړی دی، الله د کائنات نظم چلی، کائنات چابیان د الله په قبضه قدرت کې دي، الله تعالی نه علاوه بل ځای پناه نشته. اس او پیز با پروتوکولز با احتیاطي تدابیر به زکه پالو کو چې هم د اسلام تعلیمات دي، د پیغمبر علیه السلام سنت دي، او دې سره سره به توبه، استغفار، رجوع، د الله رحم او کرم متوجه کول، ځکه چې هغه د قرآن تعلیم دی او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. نو دا زما پیغام. ډیره مننه چې زه تاسو ډیر زیات مشکور یم. تاسو مال ټیم رانه کوی چې تاسو د خپل مسافر او خپل غربارانو او نن سبا چې کوم مجبور دي په کوم حالت کې دا غول ټیم ورکو، یو جهان مننه چې ان شاء الله بیا به عمره غواړم ټیم برا کوي، خو په دې روزه کې تاسو مال ټیم راکو، تاسو ثابت شپه مته رون کړي و، ما ته پته و دا غار سو. نو یو جهان مننه چې د الله په امان او بیا به سره ملاقات کوو. ورسیس پاکستانیانو ته سلام وایم او ټول لپاره دعا کوم چې الله تعالی غي په خپل حفظ و امان کې وساتي، په خپل حفاظت کې وساتي، کمزې کې چې الله دې په خپل حفظ و امان کې وساتي او په خیر خیریت کې زر تر زر الله تعالی خپل کورونه ته راوړي. ډیره شکریا، جزاک الله خیر.
ډیره مننه جی، ډیره مننه جی، ډیره مننه جی، ډیره مننه جی. ارسلان چونکې سېنیټر صاحب خو تاسو واورېدو هغه خپلې خبرې وکړې هغه چې کوم دغه دا زموږ سره د زلک هغه داسې محتاج نه دی داسې تعارف د جماعت اسلامي خیبر پښتونخوا امیر دی او سېنیټر مشتاق احمد خان چې د اواز هر ټایم مطلب دا د سېنیټ کې او په دې کومه چې دا مسله روانه ده د کرونا وایرس په دې حواله سره د تقریرونه هم موجود دي خو چونکې موږ دا ګڼله چې یاره د تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی زموږ د پیج چې کوم دی زموږ د پروګرام چې کوم دی نو دا زیاتر پښتانه ګوري او موږ په پښتو کې کوو نو ما دغه د پاره مطلب دا دی چې د خدمات واغستو هغه موږ ښه ټایم راکو خو خپل خبر را سره وکړي او زه دا امید لرم چې زموږ د مسافر په دې اواز کې به دغه د اواز شامل شوی. ارسلان خان ارسلان سره ته وکنه راته سره خبر شته کنه نشته ولدا موږ تاسو ډیره مهرباني ده او ډیره د کوم سره تاسو موږ وایو چې تاسو موږ تاسو نه هارونه جوړ ته په خپل غاړه کې واچول د ورسیس په غاړه کې واچول تاسو زموږ سره دومره قدر ولدا یو دود صفت محتاج نه دي تاسو هم صفت محتاج نه دوی چې زمونږ لپاره موږ به د ډېر تاسو کړیو د ورسیس لپاره خو دوی زمونږ غواړ څه کړی د باغی کې د تاسو کولو ضرورت نه بالکل تاسو کو څه ضرورت نو هغه زمونږ आवाज پټ کړل په سنت کې بار چغي وي هغه په خپل وې چې موږ دا کړی دا یو کړی ټول ورسیز باورې دي باغی کې مال پکار نو چې مال هغه تاسو کړی یو د ما مخ سره واسطه هغه جازونو خبر واه تاسو مخ سره واسطه بیا مال پکار نو تاسو موږ خراني او دا ډېر مهرباني موږ له ټیم راکو او تاسو ډېر زیات او تاسو دومره پښتون کې او دومره راغلی چې اکثر پنجابیان نه تاسو د پروګرام په پښتو کې اوري هغه د پښتو زده کړه صحیح پروګرام د پنجابیانو پښتو زده کړه صحیح بالکل ډیر مننه ارسلان الله دې لو سړی کا الله دې کامیاب ساته او الله دې خپل کور ته خپل مور پلار له ډېر خوشاله سره راوله بیا به سره ان شاء الله ملاقات کوم بیا به ملاوي کو په بل پروګرام کې او داغه پر د الله پامان زب تاسو ته د سواد تازه صورتحال لګ اپډیټ درکم چې نن په سواد کې د کرونا وایرس چې تازه صورتحال د یو کس بل چې کم دین دا غینه جان په حق شو نو زموږ سره په ضلع سواد کې تقریبا نه بلکې د محکمه صحت دا وینا ده چې تعداد چې کم دی هغه 30 ته ورسېدو نو 30 کسان زمونږ د دغه چې کم دی وفات شو د وبانه الله د نور خیر را پیښ کی او په تیر شوي 24 غنټو کې چې کم دی مزید 35 کسان چې کم دی د کرونا وایرس شکار شو هغه محکمه صحت چې کوم د تاغه تصدیق کوي او د دې 35 کسانو سره چې دا سره جمع کینو 570 ته تعداد ورسېدو الله د نور خیر را پیښ کړي ډېر غټ تعداد ده دین علاوه مزید چې کم دینو د کرونا وایرس ټیسټ چې کم دین هغه نیگیټیو راغی نو دم د خوشاله خبره ده او تر اوسه پورې 226 کسان چې کم دي د کرونا وایرس لا شکست پر کړی دی او هغه صحتیاب شوي دي نو د دې په حواله سره مطلب دا چې دغه خبره مې تاسو اپډیټ کم د سېنیټر صاحب خبرې تاسو واورېدې هغه بالکل भरपूर جارحان انداز کې په یو خپل انداز کې د خپل مسافرو نمائندګي ورکړه په مثبت انداز کې حکومت لا دغه پیغام هم ورکو چې موږ د قرنطینا سنټر د پېښور کې په ټولو رپورټونو باندې هغه چې موږ جوړول شو موږ تابعدار یو د حکومت سره موږ دا کو هر کله چې د یو بارا شناغه یوازې حکومتونه سره نشي رسولې پای کې مخیر حضرات او دغه شانتي تنظیمونه چې د هغه په دې کې یو اهم رول ادا کوي او رول دی ادا کړي هم د مخکې نظام په خپل خیال داغه د افر چې کم دین بالکل دا ایکسپټ کول غواړي حکومت لا حکومت چې کم دین نه پیداوالي چې دې پیدا چې کم دا ډایرک ورسیز پاکستانو ته رسی او هغه نن سبا چې د مسایلو سره دغه سره مشکلات سره مخ دي نو هغه لا پیدا ورکول چې کم د زما خیال د نن سبا هغه ریلیف ورکول هغه ته د جازونه دی ټیکټونو ته لګ ارزان کول دي زما خیال په دې باندې بدغه کو د موسم د سوات انتهایی خوشگوار دی نه ګرمي ده نه یخني ده او هر طرف ته مطلب دا د ګرینری ده او دریا سوات په خپل وروج باندې ده نو
او هله بلرم دا به امید لرم چې الله به د خپل ملک ته په خیر خیرت سره راولي او کم چې زم په دې ملک څومره خلک ته نه خپل خیال وساتي د خپل مور پلار خیال وساتي د خپل خويندورونو د خپل بچو خیال وساتي ولې چې مطلب دا د تاسو لګه به احتیاطي چې کم دنه هغه سره ډیره غټه سانحه سبب جوړې شي نو خپل خیال مو ساتي د خپل قوم خیال وساتي او د خپل ګاونډیانو خیال وساتي مال راکې اجازه الله سپارم خاط او آباد اوسئ